بسم الله الرحمن الرحیم. نن ستاسو سره موږ د یو نوي ویډیو سره مخامخ یو او زمونږ یو مریض هم دی او میډیا والا هم دی، سید اصغر علي شاه. نو د ده یو مسله وه او الله تعالی د هومیوپیتیک ټریټمنټ په ذریعه باندې ټیک کړې ده تقریبا. نو موږ سید اصغر علي شاه شکریه ادا کوو چې دی راغی زموږ خواله نن او دی وایي چې زه میډیا ته خپله خبره کوم چې زه په دې میډیسن باندې څنګه ټیک شوی یم. نو ډېره مهرباني، ډېره شکریه. مهرباني جی، جزاک الله. ګرانو کتونکو، زه به تاسو ته خپله قصه په لنډو الفاظو کې د کولو کوشش وکړم. ارټیکیریا یو بیماري ده د جلد د هغې کې د وجود چې دی نو وجود باندې خارښ راځي، الرجي ورته څوک وایي، څوک ورته یو څه وایي، څوک بل څه وایي. بهرحال ارټیکیریا د هغې نوم دی. د هغې څه 3 کالونه له پاسه ما علاج وکړو او ما ته چې چاله هم ډاکټرانو صاحبانو له تللی یم، نو الله دې هغه هم خوشحاله کړي، ښه په اخلاص سره ما د هغه علاج او هر څه کړي دي. خو د هغو به ما ته دغه یوه خبره وه چې یاره ته به د خپل علاج جاري ساتې عمر له او د دې دغه علاج د چې ته ګولۍ خورې. اول ما په یوه روزانه به ما ګولۍ خوړې، بیا ما ګولۍ دویمې ورځې ته کړې. خو د 3.5 کاله چې کوم ما د علاج وکړو نو په هغې کې داسې زه نه شوم چې یاره ما د دې ډاکټر صاحب ما ته وایي چې یاره ته به خپله باندې دا ګولۍ که فرض کړه لیټ کولی شي، 3مې ورځې ته اړولی شي، په قلاره قلاره داسې کولی شي نو ښه ده. خو به هر حال زما د هغې سره بالکل د 2مې ورځې نه زه ګولۍ ما 3مې ورځې ته کولی نه شوم. بیا زه د خپل ورور ډاکټر صاحب خواله رالم، دي ته ما قصه وکړه چې یاره داسې ده. نو دی ماله اول ګولۍ د دوایي راکړه، هغه ما څه وخت استعمال کړه، خو تقریبا 10-15 ورځې وروسته زه رالم، بیا ما دې ته وایي چې یاره لکه داسې خاص فرق نه کوي، ځکه هغه ګولۍ به ورسره ما خوړې او هغه تکلیف به ما ته ډېر زیات سیوه و. نو دې ما ته وایي چې نه دا علاج به ټایم اخلي، دا لږ لینتي پروسس دی، نو ته به لږ صبر کوې. بهرحال بیا چې کله ما میاشت ته زه ورسېدم، یوه میاشت ما هغه علاج وکړو، ټکي دي ټکي ما وخوړل یوه میاشت. نو زما هغه ګولو هغه خوراک چې دی نو ما ځان ته کتل چې یاره آیا زه ګولۍ لیټ کولی شم، د دې دا ټایم سیوا کولی شم که څنګه. نو هغه زه د 2 ورځو نه 3 ورځو ته واوړېدم، په 3مه ورځ ما ګولۍ خوړه. بیا ورو هغه علاج چې جاري و نو چې کله 3 میاشتو ته علاج زما ورسېدو نو 3 میاشتې بعد نیمه ګولۍ 10 ورځې وروسته زه خورم او اوس خو که مې 12 ورځې وروسته وخوړه، اوس خو داسې چې یاره کله کله هغه وجود باندې لږ هغه سوی غونته راشي، خارښ راشي، نو زه هغه وخورم. نو تاسو ته دا پیغام در رسول هغه خپل حق ادا کوم. زه د ډاکټر صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې دی ماله هغه علاج په داسې طریقه باندې وکړو، ډېر زیات یو خو زموږ هغه تعلق داسې دی لکه د وروڼو په شانتې. نو دې هغه علاج سره زما هغه مسله چې و نو هغه تقریبا ختمه شوې ده. خو بیا هم دی وایي چې نه دا به لږ وخت لپاره د علاج جاري ساتو چې بالکل دا قصه خلاصه شي. زه تاسو ته هم دا وایم، دا پیغام در کوم چې تاسو هم راشئ، ستاسو مسلې نو ښه په ډاډ مټ باندې د ډاکټر صاحب حسین شاه صاحب خواله راتلی شي، کابل هومیوپیتیک کلینیک، کابل په چوک کې ډاکټر حاجي محمد جان حاجي صاحب پلازه ده، دلته تاسو راتلی شئ. د دې سره په دغه ترو باندې هم کانټیکټ کولی شي، د میډیا په ترو باندې، ځکه د بهر ملکونو پورې خلک د دې سره رابطه کوي او خپل علاج جاري ساتي. ډېره شکریه.